ته په دې باندې مسلمان نه مسلمان په څه دی وی لا اله الا الله محمد رسول الله موږ خو په دغه یو کلمه باندې مسلمانان یو الله دې دا کلمه زمونږ ستاسو په ځن کدن کې په ژبه جاري وساتي ښه او رسول الله صلی الله علیه وسلم وی هغه ژبه بهتره ده چې کومه ژبه لوندی په ذکر د الله سره هغه ژبه بهتره ده رسول الله صلی الله علیه وسلم وی چې کومه ژبه لوندی د بخاري شریف حدیث دی مشکات شریف حدیث دی چې په ذکر د الله باندې ده لوندی نو ذکر د الله یې ویلی دی نو ذکر کوئ پوه شوي بعضې ناواقف لا علم داسې روان دي چې هغوی به وایي سته په زړه باندې ذکر نه کوې نو د ژبې دا دې نه قبلیږي داسې قمقل خلک هم راووته دا شته دنیا کې قمقل خلک راوځي پیغمبر د حدیث مقابله کوي پیغمبر وایي کومه ژبه چې په ذکر د الله لونده نه وي دا ژبه بیکاره ژبه ده نو ته ژبه وچه ساتي پوه شوې او وایي ذکر د الله په ژبه مه کوئ په زړه باندې کوئ هلکه چې په ژبه باندې کوې زړه به دې په خپله بیا جاري کېږي پوه شوې خو په ژبه باندې کوئ قرآن تاسو وایئ زه داسې ناست یم قرآن وام لیکن چې الفاظ یې وام او هغې ته ګورم او الفاظ یې ظاهروم دا هغې جدا دی د یو حرف لس نیکۍ دي که نه نو د هغې جدا ثواب دی د چپې لکه د کدو ناست نو د هغې جدا ثواب دی نو کدوان ځان نه مو جوړوي ښه او کدوان دي الله تعالی دې موږ تاسو له طاقت راکړي بس دا یاد ساتئ داسې خلک به راوځي حدیث شریف د بخاري شریف اخیری حدیث دا دی چې داسې خلک به راوځي صفاء الاحلام قمقل خلک به وي نوجوانان به وي او داسې ښایسته ګیرې به یې پرېښودي او د هغوی مونځونو ته به ستا د مونځ نه رسي د هغوی عبادت ته به ستا د عبادت نه رسي خو رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي یمرق من الدین داسې به د دین نه وځي لکه غشه چې د لیندې نه وځي ولې چې مسلمان ته کافر وایي دی په خپله کافر شه که نه د مسلم حدیث دی چې مسلمان ته سړی کافر وایي هغه په خپله کافر شي که نه نو خدای پاک دې دی له عقل ورکړي خدای دې ورته خیر کړي ځان هم کافر که بل ته هم کافر وایي ځان مه کافر کوي ښه خدای م پویه که قمقل قومه دومره علم لراشئ زده کوئ دومره علم لراشئ زده کوئ اکابر علما تاسو مولانا صاحب د ډاګۍ ته نه ګورئ دې علماو ته نه ګورئ او داسې نوي نوي خلک راځي مونږ تاسو د الله د دغه فتنو نه وساتي دا لویې فتنې دي ګورئ ښه خپلو اکابرو ته وګورئ ابن مسعود رضی الله تعالی عنه وایي فإن من مستيقنا که څوک تلونکی طریقه نیونکی فلیستن بقد من ماته دې طریقه ونیسي په هغه چا پسې چې دا مړه شوي دي نیکه ته دې وګوره پلار ته دې وګوره دې اکابرو ته وګوره دی پسې روان شه فإن الحي لا تؤمنو دا ژوندي خو په امن نه پاتې کېږي دی خو نن یو څه وایي سبا له بل څه وایي الله تعالی دې موږ دې نه وساتي ښه او خدای پاک دې موږ پلار تاسو له دا زوړ دین باندې کلک یقین راکړي ښه او دا نوي خلک به خو نوي روشنۍ والا خلک دي نوي نوي خبرې به درته کوي عجیبه عجیبه خلک رایې خان په جرابو باندې مسه کوي ګوره په جرابو مسه کېږي یو مسله نشته چې په موضوع باندې کېږي جرموقینو باندې کېږي په جرابو مسه خو تاسو اورېدلې وه چېرته اوس خلک راوتي په جرابو مسه کوي نو زه وایم زه بې اودسه مونځ کوه نو ټول د بې اودسه دي ښه په جرابو کوم ځای مسه کېږي لیونو مولانا اشرف علي صاحب نه چا تپوس وکړو وی جي د اهل حدیثو پسې دا مونځ کېږي وی او وړي کې ورپسې کېږي ژمي کې نه کېږي ای ورته وی ولې دي ژمي کې دی په جرابو مسه کوي ځکه نه کېږي ورپسې او وړي کې خو زه اودس ټولو کې که نه بل هغه نیکبختیان دا وایي که نري غونته باد دې لړل نو خیر دی
چې په بوی او په اواز یې نه خبر نو وایي خیر دی. دا خبرې دا کوم ځای راغلي دي؟ هر سړی په دې پوهي زما اودس مات شو، هر سړی په دې پوهي دا خواري او شپېلۍ به نه غږوي. خدای دې غرق کړه. نو ټول خلکو باندې ته بې اودسه مونځونه کې، خلکو ته هم بې اودسه مونځونه ورکې. خدای دې دی پوهې کې داسې قمقل زمانې ته رالو، موږ نه چل ګذر خطا کوي. خو خفه کېږئ مه، موږ به مشرانو پسې کلک روان یو، هېڅ پروا نشته ښه. خدای دې تاسو کلک ساتي. دا څومره چې راغلي دي دا ستاسو دا کلی، دا د علماو، دا د دیندارو دا مرکز دی. خدای دې تاسو آباد ساتي. رونو ځان سره ذکر جاري کوئ، خفي کوئ، هر وخت په ژبه په ذکر جاري ساتئ. الله دې ټولو له توفیق ورکړي ښه. او زه تا ته خبره کوم که نه، ته خو په لا اله الا الله کې لا نوږ دی، زه به درته مسله وکړم. تا په یو لا اله الا الله کې دې لا اوږد کو، لا اله الا الله، 4,000 ګناهونه درته الله معاف کوي. وړکې ته لا اوږدولی شي؟ وړکې کوم ځای لا اوږدولی شي؟ په خولې باندې لا اوږدولی شي، په ژبه باندې لا اوږدولی شي، وړکې خو لا نه شي اوږدولی. الله دې مونږ تاسو له دا د ژبې ذکر راکړي. په ژبه سړی مسلمان دی که نه؟ په دې ژبه باندې دوست هم دی، دشمن هم دی، خدای ته هم نږدې دی. په دې ژبه باندې هر سهار څه دی، په دې ژبه باندې کافر هم دی. خدای پاک دې مونږ ستاسو ژبې په ذکر جاري سي. بس دا دعا کوئ. نور په کور یې کوئ، په لار او دس وي که نه وي، ذکر کوئ ځان سره ښه. لا اله الا الله. دا رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي افضل الذکر لا اله. ذکر ډېر کوئ رونو ښه. الله دې مونږ تاسو له ذکر توفیق راکړي او الله دې مونږ ذاکرانو کې حساب کړي. او خدای پاک دې زمونږ ژبې په ذکر چې په لاره دی، کور ناستئ، د شپې پاسئ، ذکر کوئ. بس کامیاب هغه سړی. دا ذکر څه شی دی؟ دا د آخرت توښه ده.